دویم سبب د الحاد هغه د ساينس او ټکنالوژي نه متاثر یو هغه ته دغه ته مایله کېدل. الحاد اول سبب سو ساينس ته مایل ما ساينس. دویم نمبر د دې نه متاثره کېدل. دنه خو دا ویل دا په دمن د تجربه کې اوس دته بالکل ته متاثر شوي چې متاثر شوي دا هم یو سبب دی. وضاحت کړه چې انسان وګوري چې د ساينس په وجه نور عالم څومره ترقی کړی دا نو دوی د خپل مذهب په باره کې د احساس کم طریق ښکار شي مولوي صاحبانو. دوی وایي چې دا پاتې کېدو وجه مذهب دی. لکه بعضې وزیران وایي چې دا هغه برباد چودھري به څه ویلي وایي دا مدرسې او دا مذهب وایي څه کوي زموږ د ترقۍ په لاره کې خنډ. هغه ویل که چېرته هغه وخت نه وایي موږ مذهبو د مدرسو په ځای وایي موږ کالجونه یونیورسټیانې جوړې کړې موږ به اوس څه وی نو موږ ورته هغه وخت نه خو تاسو کالجونه یونیورسټیانې جوړې کړي دي. مولا خو تاسو سره څه کار ساتي؟ مولا خو تاسو د ترقۍ په لاره کې هېڅ خنډ نه دی. مولا خو څه کوي؟ خپله ذمواري کوي. د مسلمانانو خو نو شیخ الحدیث ته ضرورت چې بار وطن نه راولي نی مفتی له ضرورت چې موږ دنیا ته څه کوو سپلای کوو. الحمدلله موږ علما کرام ورلیږو د دعوت او تبلیغ په شکل کې او په مختلفو شکلونو کې. مولوي صاحبان موږ خو په دین کې څه یو خود کفیله یو. دا د دې مدرسې برکت دی. ته په دې یونیورسټیانو کې خود کفیله شه که نه. ټول وسایل تاسو څه کوئ؟ وسایل مدرسې ته ملاویږي که یونیورسټۍ او کالج ته ملاویږي هغوی ته ملاویږي. 1 روپۍ ما ته نه راکوي اعتراض به ما کوي. په چا لچې روپۍ په چا خوري قومي خزانه چې په چا باندې وخوړله په هغه باندې اعتراض وکړه چې تا اوسه پورې یو ساینسدان ولې پیدا نه کړو. مولوي صاحبانو دې خبرې ته ستاسو خیال دی؟ نو دوی به دا خبرې کوي یاره وایي مذهب د روستوالي وایي د خنډ وایي د ترقۍ په لاره کې خنډ وایي دا مذهب د مین نه وباسي. موږ یو مذهب څه شی دی؟ په مذهب کې کامیابي ده په اسلام مذهب کې ترقي ده. خود ساخته مذهبونه وو هغوی ګوري که نه موږ ویلي دي که نه کله چې په مغرب باندې د کلیسا څه غلبه وه نو هغوی تاریک دورو. کله چې د مذهب د قید نه څه شو هغوی ازاد شو هغوی ترقي وکړه. مولوي صاحبانو نو دوی دا ګڼي چې دا مذهب زموږ د وروسته کېدو ذریعه ده. حالانکې د ساینسدانانو ته د عقل چا ورکړی دی چې هغه څومره طاقتور ذات دی. دوی خو د عقل په ذریعه ایجادات کوي نو د عقل چا پیدا کړی دی؟ دوی چې خپل ځانونه د ساینس د ترقۍ په وجه کامیاب ګڼي نو آیا مذهب هم داسې دی؟ نه بلکې د مذهب دا اصول نه دي. مذهب او شریعت وایي د شریعت په احکاماتو کې کامیابی ده. څوک چې څومره د مذهب او شریعت پابند وي هغه همرا به کامیاب وي. او دا خبره عقلي طور هم صحیح ده. مخکینی قومونو مطالعه کولی شي هغوی خپل شریعت او مذهب او شریعت په ځای د ترقۍ خوبونه څه کې لیدل په دنیا کې لیدل. مولوي صاحبانو نو هغوی څه شی شولو؟ قارون ته وګوره هغه وخت کې ښه مالداره د دنیا ټول وسایل ورسره په کار یې راله. مولوي صاحبانو قوم سبا والا ته الله رب العزت داسې باغونه ورکړي چې ټوکرۍ به دې په سر کړو چا غاړه ته وي فروټونه به ډکوه مچان پکې نه کېده دغه پکې په دین یې څه کوو عمل یې نه کوو. داسې چې څونه قومونه وه هغوی مولوي صاحبانو د هغې په وجه باندې څه شی شو ناکامه شو. نو مولوي صاحبانو نو دوی ټول کامیابي په ساینس او ټکنالوژۍ کې مولوي صاحبانو ګوري. کامیابي په څه کې ده؟ په دین کې ده. او مذهب او شریعت د دې خلاف په اعمالو زور ورکوي چې دا دنیا ختمېدونکې ده. او دا خبره او ساینس هم مني د دنیا. مولوي صاحبانو د یوې دا د ټولو ساینسدانانو نظریه ده. نیوټن به ویلي زه د مرګ نه وایي زه هر یو ساینسدان د موږ مسلمانان هم مرګ نه یېرېږو. قبر ډېر سخت څیز دی. ته ورځ لاړ شه سمله پکې عثمان رضی الله تعالی عنه به چې راو قبر ته به جړل نو قبر خو ډېر سخت څیز دی. دوی زموږ نه به ډېر سخت یېرېږي. نیوټن ویلی وایي زه ټول عمر ژوند غواړم خو زه به د وخت د رفتار نه ځان وباسم. څه وکړم؟ دا د وخت رفتار په موږ روان دی. د وخت رفتار نه به څنګه وځي چې ستا جسم یو مادي جسم د رڼا رفتار سره سفر وکړي. څه وکړي؟ کله چې دا د رڼا په رفتار سره سفر وکړي مولوي صاحبانو په ده باندې به دا وخت بالکل زیرو شي. بیا به دا څه وي مولوي صاحبانو دا وایي چې زه د مرګ نه خلاص شوم. نو د مرګ نه څوک خلاصېدی شي؟ نو دوی وایي چې بلیک هول دا دنیا به ختمېږي څه سره؟ بلیک هول کې به دا بلیک هول کې چې کله دا ورشي دا سیاره لکه زموږ سیاره دې باره کوم ساینسدانان وایي چې دکې لکه د انور به درته والم دی وایي چې د انور موږ له 4.5 اربه کاله انرژي راکړې ده. 4.5 ارب سال دینه پس به دا بې نوره شي به دا به ختم شي. بیا به دا یو بلیک هول کې ورننوځي. بلیک هول کې به بیا د انور څونه دا د دې ځمکې نه 12 لکه ځله غټ دی. 12 لکه چنده غټ دی د انور زموږ نه دی. دا زموږ دا یو نور سره په داسې کروړاو نورونه دي. دا چې کله وایي بلیک هول ځان ته راکاږي وایي دا به راغونډ شي. راغونډ به شي لکه بال چې کله ته سوځې که نه راغونډ شي بس یو ذره به ترې جوړه شي. نو ویل ته نه به زماني نه به مکاني نه به وخت نه به ټایم وي. موږ دا خلاف عقل هم نه ده خو دا د دوی نظریه ده. نو مولوي صاحبانو تاسو د بلیک هول په وجه به دا دنیا د دوی وجه دوی مو چې پناه کېږي او موږ هم چې پناه کېږي. اذا السماء شقت اذا السماء فطرت او داسې ګڼ آیاتونه دي مولوي صاحبانو.
نوٹ ساينس انسان ته صرف مادي ترقی ورکولی شي لیکن د زړه سکون د ساينس سره نشته دی. د هغې دپاره په الله تعالی باندې ایمان راوړل شرط دی. د انسان د خیر او شر تمیز کول د دې خبرې ګواهي ورکوي چې د انسان د ژوند مقصد معلوم دی چې هغه په یو الله باندې ایمان راوړل. اے مولوی صاحبانو ساينس بتا ته څه وکړي د دنیا ترقی بدر کې موږ د علماو ته او د خلکو ته وایو چې تاسو به دغه کم چې د ساينس نه متاثره دي او د ترقی خوبونه ویني موږ تاسو ته وایو چې تاسو ته به ترقی بدله څه وکړي ساينس بدله ماشین نه جوړ کړي تا ته خو د زړه سکون په څه شي کې دی الا بذکر الله تطمئن القلوب په سکون چې دی چین چې دی دا به تا ته چېرته ملاویږي د الله په ذکر کې او دا په الله باندې ایمان راوړلو سره ملاویږي. ما دا یو خبره کوم بس بیا بندوم. یو روسي جادوګر کاله جادو به کوله هغه ما په خپله د هغه انټرویو هغه ویلې په مسلمانانو باندې جادو اثر نه کوي روحاني طاقت وایي د حفاظت کوي. کم مسلمانان چې خپل مذهبي عبادت کوي که نه وایي په ده باندې دا حقیقت خبره ده. مسلمانان موږ ته ویلي دي که نه احادیث مبارکو کې ثابت دي که نه تاسو ما چې جادو وشي څه وکئ معوذتین وی دغه شانته کې سورت بقره اول او اخر دغه شانته کې نور ګڼ څه شي دي ولې زبانو دعاګانې موجود دي که نه دي موجود دي د څه دپاره د جادو د توړ لپاره. نو لکه ګوره روحاني زموږ څه کېږي موږ ته تقویت ملاویږي موږ ته حوصله ملاویږي چې الله موجود دی او دا هر څه پیدا کړي دي. د انسان د خیر او د شر تمیز کول موږ څه کوو ځان له خیر غوره کوو که نه مثبت سوچ ځان دپاره خوښوو که نه منفي نه ځان ساتو دا د دې خبرې دلیل دی چې موږ څه یو د ژوند مقصد هم معلوم دی مولوي صاحبانو. دریم سبب چې دی هغه د مذهب نه بېزاره کېدل دي دا به انشاءالله سبب وایي وخت ختم شو. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.